السلام علیکم. بلال جاجی انسانیت خدمتګار تاسو سره مخاطب د نن ویډیو مقصد زما څه دی چې ژوند کې کامیابی غواړي د بل په تاوان خفه کېږه نو ته کامیاب یې که د بل په تاوان خفه نشي او خوشاله سل کورونه وران که خپل یو کور به جوړ نه کړي. د خبرې مقصد مې دا دی چې هر هنر سره تعلق لري چې کارګر وي برای مهرباني وکړئ چې چاله کار کوئ لږ سوچ سمج سره کوئ خیر دی یو 15-10 منټه ټایم سیوا ورکوئ چې کار سوله صحیح وشي. دا تاسو کتای شئ چې دا پیپ ما راوس کړلو دا دننه کمرې کې ټول زم خور شوی دی یعنی مالک مکان ته ډېر نقصان ورسېدو رنګونه خراب شول دا وګوره کوم ټیل دی لګولې دا یا ملاویږي یا نه ملاویږي خو دا ستاسو د کمزورۍ وجې نه دی چې کوم تاوان سره مخامخ شو دا تاسو چې جلبازي کوئ زه تاسو ته هغه نقصان ښیم چې دې کې څه نقصان دی. دا تاسو وګورئ دا لیکیج سره دی مخامخ دی دننه ټول رنګ خراب شو دا ټیلونه خراب شو دا موږ اوس پړلو دا دوباره موږ کوو برای مهرباني وکړئ الله نه ویریږئ چې د بل په تاوان خفه شوئ نو انشاءالله تاسو به بده ورځ نه ګورئ او که خفه نشئ جلبازي کوئ خپل الله نه مزدوري تاسو ځان ته حرامه کوئ او روغه ورځ به نه ګورئ در په در به وئ او خاورې به په سر وي. کته شي کوم ځکه لیکي جو اوس ټیک ټاک شو انسان نیمګړی دی انسان نه غلطي کیږي خو خپل غلطي تاسو باندې ځان سره احساس پیدا کړئ د بل په تاوان خفه کیږي دا وګوره ټیک ټاک شو هغه پکې راځي دلته چې کوم لیکي جو هغه ختم شو. امید ساتم چې دا پیغام تاسو خوښ شوی زما خبرې په ځان باندې مګنئ او دا ویډیو به حیثیت انسانیت نور مرګولو سره هم شیر کړئ چې داسې نقصان سره څوک مخامخ کېږي نه او په کار کې لږه توجه ورکړي جلبازي نه کوي نو دا به ستاسو مهرباني والسلام.